نشته نو ته حقوق نشته وموږ هم ستاسو د حق لپاره راغلي یو بهر د هغوی د چارسده ورته بل کړه او هغوی د چارسده ورته بل کړې او د چارسدې ټولو دوکاندارانو ته د چارسدې د واقعي بجلي د سپلۍ د منقطع کړې ده بغیر قانوني طریقې سره نو زما د چارسدې ټولو دوکاندارانو مونږ ته خواست دی چې بهر راوځئ او د خپل حق تپوس وکړئ دوکاندارانو مونږ بهر راوځئ د تنګي دارو ټولو دوکاندارانو ته دا خواست دی چې کوم دي په دې کې شرکت وکړئ دوکانونه پرېږدئ دوکاندارانو معاشي خبرې جوړې کړې وې تاسو د ټولو هیوادي سره شریک ملګرو راوځئ د دې ظالم واقعي احتکارانو خلاف کوم چې زمونږ د بازار بجلي بنده کړې ده د دې خلاف موږ راوځو تاسو هم درخواست دی چې خپل حق تپوس وکړئ سبا بیا مه وایئ چې موږ ته د حق لپاره درته تنظیم کوو نن تاسو هلته تنظیم کلک څنګ په څنګ ولاړ دی زه تاسو ته اپیل کوم چې راوځئ او د خپل حق تپوس وکړئ د تنګي روډ څونه دوکانداران چې دي مهرباني کوئ تماشه مه کوئ زه راوتې ما زما د تاجر اتحاد راوتلي ملګري راوتلي ستاسو دپاره راوتلي د بازار بجلي بغیر قانوني طریقې سره بنده کړې ده او د چارسدې په بازار کې چې څومره ټرانسفارمر دي د دې نه لینکونه کوز کړل لګیا دي میټرې کوزئ دوکانداران وروڼو بهر راوځئ د خپل حق لپاره اواز اوچت کړئ او د چارسدې دا پرساته اکسچینج چې دی د ده له ځان خلاص کړئ او دا اکسچینج دا د تاجرانو او دوکاندارانو دشمن دی دا د دې معاشي قتل کول غواړي نو بهر راوځئ
أشترك في الناس ليس تسرق لا شنو الشبكة زمون بچی زمون قوم سوځي په اور باندې سوځي نو تاسو برانه څنګه پاره مودريږي او زه واپی ولا رونو ته ویم چې رونه کوم ځای کې چې ته لګي کار روزګار کې په خپل عزت کې دې ځان نه شه او دې ځان نه کوشا چا چا ته واپا 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 دا واپی اخلاقات واپی اخلاقات دا موجوده دا احتجاج به تر هغه وخته پورې چالو وي چې د 400 تفریحیات او فساد ایسن دلته نه راغلی موږ سره په دې چوک کې خبرې نه کوي راوځئ میدان ته ستاسو مشرانو نن بیا لنډونه ووهل ستاسو د حق دپاره بازار ته ووتل ستاسو د حق دپاره میدان ته ووتل او دا دې ولاړ دي یو بل سره څنګ په څنګ تاسو د دې مشرانو ملاګانې مضبوطې کړئ که دکاندار اخلاق د انساني حقوقو خلاف ورزي ده دا د آیین پاکستان هم خلاف ورزي ده او دا زموږ د دکاندار اقتصاد هم دی موږ دې ته قطعا نه یو تیار او دا چغې وایي چې په تاسو ټولو باندې بجلي بنده کړې ده او تاسو په ارام په دوکانونو کې ناست یې خپله دوکانداري کوئ شرم اول تاسو نه پکار دی بېغیرتو راپاسې روځئ چې دا خلک راوتي دي لپاره راوتي دي نن یې په غفور مارکېټ باندې شروع کړې ده او د غفور مارکېټ ټوله بجلي ټول ټرانسفارمر یې دې کټ کړئ او سبا ستاسو نمبر دی که تاسو همدغسې ناست یې او په خپل دغه کې بل یو خوا بل خوا ګورئ خدای قرآن رسول ته وګورئ چې روځئ د خپل حق تپوس وکړئ د دې نه پس ما دې ټولو مشرانو ته ویلي دي که کوم یو بېغیرته سړی تاسو نه درغې چې راشه ما سره واپې وله دا کار وکړه یا را سره بل چا دا کار وکړه یقین وکړه چې یو کس به هم د سره نه پاڅي نن په غفور مارکېټ والا باندې راغلې ده سبا په نمبر ستا باندې دی او په تا باندې راځي ټولو دوکاندارو ته وایم او په عاجزانه وطن کې راپاسې او دې ځای ته را مخامخ شئ او راشئ او دې حکومت او دې بېغیرته ته وښایئ
چې موږ ټول خپه یو ستا په حکومت کې خپه یو یا ظالمانو په تاسو پټرول ګران شو په تاسو د حق نه وکړو دې بیا دوباره یو ځل بیا د ټریفیک والو ته وایم چې یار ورځ زمونږ ګورې تاسو سره جنګ نه دی شروع که چېرې فرض که تاسو د هلک نه بندوئ او د لارې نه بندوئ او د چا موټر ته د چا ګاډي ته نقصان ورسېده نو د هغې به دا ټریفیک والا ټول په خپله ذمهواري موږ دومره تنګ شوي یو چې د دې نه بس موږ چې هر د سرکار سړي وي یقین په خدای خو هغه ته لاسه چوړو ته تیار شوي یو کوم سړی چې زما را بچو رزق بندوي کوم چې زما خېټه بندوي نو زه په هغه پله باندې څه کومه یقین وکړه چې دا ټول خلک دپسې راوځي او تاسو ته راوځي زه د یو څو نارو جواب رانه راکړې دا بې غیرته اکسیون ده دا بې غیرته اکسیون ده دوابې د اخلاقارو دوابې اخلاقارو دا بې غیرته حکومت دا بې غیرته حکومت دا نه اهل حکومت دا شیمل حکومت دا شیمل حکومت او د 400 د بازار څومره بیجي چې وه دا یې قصدن آمدن کټ کړه او د 400 دوکاندارانو دی د معاشي قتل مخې ته کړل دوکاندارانو موږ ته خواست دی چې لږ لږ وروسته لاړ شي او دا روډونه مکمل بند کړي او تر هغه وخته پورې به یو ګاډی نه ځي تر هغې وخته پورې موږ دا چوک نه خالي کوو چې د 400 دا بېغیرته دا بسات اکسیون دلته راغلي دي او موږ سره خبره نه کړې چې د 400 تاجران د 400 دوکانداران دې سره به د نن نه پاس هېڅ قسمه داسې زیاتې ظلم معاشي قتل دا به نه کېږي زه د دې احتجاج په حساسیت سره د ملګرو نه یو خبره غواړم چې زموږ حکومت ته دا مطالبه ده چې د 400 دا فساد اکسیون چې زموږ د تاجر مشرانو د تاجر رهنماو قطعا خبره نه مني بېعزتي یې کوي فوري طور د دې د 400 نه بدل کړي چې تاسو ته منظور نه کړئ ته خو په بېخور کې بیاجي جوړه او په مردان کې پنپس جوړه او په منځ کې 400 غرقو ته باب کړو نیمې نشته نیم بوه شته پیسې ته بنده دوکانداران ته تنګې دوی 400 تباه برباد کړه پیسې پکې بنده 400 غرقه کړه موږ نه په کسه کمې خبرانې کم ظالم حکمران چې وي افسر چې وي په 400 ته نیت کې زموږ ذاتیت تاسو وي زموږ ذاتیت تاسو وي 400 کې خلک دا شریف خلک دي د دې شریفتوب نه غلطه فایده مانه ګني قسم مې پښتو وي دا خلک دي چې په کور کې رمزېږي د 400 اکسیون ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړه د 400 چوک ته ځان ورسه او دلته په چوک کې مذاکرات وکړه که موږ ته مذاکرات منظور وي الله حفظ الله که نه منظور همدې چوک کې به ناست یو عزتمندو دوکاندارانو د دوکان نه تماشه مه کوئ مهرباني وکړئ دا د ټول تحصیل مسله ده تاسو راشئ په دې مظاهره کې شرکت وکړئ چې دې ته خپل قوت مظاهره وکړو هلکانو اکسیون بله فیضو پات ماشي ما سريرونه وإذا بعد ماشي كان راولي دا بلادو مالكان ورجال هكا د سیول انتظامي وي د پولیس انتظامي وي د واپډا د طرفه د 400 په دې چوک کې کوي او چې په دې دوکاندارانو کې یو دوکاندار ته هغه فیصله منظور نه هغه فیصله بني بله چې څنګه مو وي چې فوري طور دا اکسیون په 400 کې زموږ نه ده پکار دا ډېر بېغیرته فساد اکسیون دی څو پیرې زموږ د بازار مشران ورغلي دي او هغې سره رویه حتی کامیز ده موږ دې برداشت کړو موږ د ده هره خبره ومنله باقي زموږ د برداشت نه خبره بار ده ځکه چې د 400 دا مشران تاسو ګټلي دي ستاسو حق یې تاسو نه ګټلي دي او دې افسرانو دلته په دې چوک کې تاسو سره خبرې نه کړې او هغه خبره چې زما یو دوکاندار هم په هغې مطمئن نه حقه خبره به زموږ د 400 ټول بازار ته منظور وي اوس په دې وخت
صاحب هم دفتر بند کړ دفتر نه وتښتېدو او اکسیون صاحب هم دفتر بند کړ دفتر نه وتښتېدو نه بې غیرته سبا به ته څه کوې زه یو خبره کوم چې ته چې کوم دی په سمه باندې چې کوم دلته کې ستا د پرېښودو لاره شته ده قسم مې په خدای دا ستر بدله چې کوم دی دا تاجران وړئ په کوم قانون باندې په موږ باندې جرمانې شته په موږ باندې چاته مثال خبره کونډې شته په موږ سره چې ته راځي زموږ نه د بجلي کار کړه او ته چې دونه نه لرې نو دلته کې چې دا کوم سیاسي خلک دي دا کوم بدماشان دي او دوی ځان ته ډایرکټ ټرانسفارمرې لګولي دي نو زه به ستا نرتوب وګورم چې ته د دوی نه کوې نشې کار کوه دلته کې راشې په دوکاندار بېوسه باندې ته راشې زه یو خبره کوم د بازار ټول دوکانداران په دې خبره باندې متفق دي ټول تنظیمونه په دې متفق دي او زه ته ما د خدای په پاک ځان قسم وي چې ته به دا بجلي لومبې په حال کې د هغې نه وروسته به سره چې کوم دی موږ نور خبرې اترې کوو چې کومې پورې دا بجلي په حال کړي دي دا سره خبرې اترې کول نشته دی او زه ته اوس ووایم چې د دې نه پس زموږ د تګ د وابدې په دفتر باندې دی د وابدې د دفتر د ضلع انتظامي ته زموږ دا خلاص دی که هغه د پولیس رونه دي که ډي سي صاحب دی زموږ دې ته خلاص دی که د دې نه پس د امن و امان څه مسله راغله نو ما یو خبره ته کوم موږ تاسو مخکې نه چې کوم دی امتحان کوو د دې نه وروسته موږ د وابدې په دفتر باندې به ورځو او چې څه قسم نقصان وشو د هغې ذمهوار به د اجلیو صاحب او د اکسین صاحب وي ملګرو نیمه ګنټه ټایم موږ اکسین لګو چې نیمه ګنټه کې دننه د چا سدې چوک ته راشه د تاجرانو دې مشرانو سره کښېنه او دا مسله حل کړه که نیمه ګنټه تېره شوه نو موږ به د اکسین او د اجلیو په دفتر باندې حمله کوو زه به دننه وستې هغه په سپین موټر کې اکسیډنټ دی په دې سره به یو خبره وکړي اوس به موږ تګیري اوس به موږ